الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. زما عزت مندو الله تعالی په دنیا کې په مسلمانانو باندې قسم قسم مصیبتونه راولي، بیماریان راولي، پریشانیان راولي. د پاره د دې چې الله تعالی په دې باندې په دنیا کې د دوی نه ګناهونه ختمي او په آخرت کې د دې درجات وغیره ورنه بلندوي او په آخرت کې دله د دې ښه بدله ورکوي، ښه جزا ورکوي او په کافر باندې په دنیا کې خوشحالیانې راولي او په هغوی دومره سخت مصیبتونه پریشانیانې نه راولي، ځکه چې په دنیا کې د مسلمان دپاره الله حدیث مبارکه کې راځي چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چې د مسلمان دپاره دنیا جیلخانه ده او د کافر دپاره دا څه شی دی؟ جنت دی. لہذا الله تعالی په قرآن مجید کې هم فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے د ایمان والو تاسو مدد حاصل کړئ په صبر او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین، بېشکه الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. زما عزتمندو، الله تعالی چې په آخرت کې به دې باندې دوی له څه ورکوي، د دې په باره کې زه تاسو ته یو واقعه ذکر کوم چې امام احمد رحمت الله علیه د نوفي بکالي نه نقل کړې ده. هغه فرمایي چې دوه کسانو ښکار دپاره لاړو، یو په دې کې مسلمان و یو کافر و. دواړو شکار دپاره چې کله دریاب دپاره ورسېدو دریاب ته، نو د یو چې کله خپل جال غورځو نو هغه پې د خپلو معبودانو نومونه واغستو. دویم چا چې د خپل جال غورځو مسلمان، هغه پې د الله تعالی نوم مبارک واغستو. کله چې د کافر خپل جال راویسته نو دا جال د میانو نه ډک راووتو. مسلمان چې کله خپل دا جال راویست نو دا تشو. تر ماښامه پورې دوی دغه شان ښکار وکړو، د کافر هره پیره جال ډک راوځي، د مسلمان اتش راوځي. کله چې ماښام شو دوی واپس روان شو، نو مسلمان چې دی بالکل خالی دی، یو مهم ونه نیو او د کافر خپله تیلی ډکه کړې ده، ښه په خوشحالۍ روان دی. مسلمان ډېر په خفګان سره روان دی، ستړی هم شو. د خفګان هغه اثار یې په دې چهره باندې ښکارېده. فرشتو چې دا واقعات ولیدو نو الله تعالی ته متوجه شوي چې ای الله، کم بنده چې ستا نوم علي، ستا تابعداري کوي، ستا عبادت کوي، ستا فرمان برداري کوي، الله تعالی ته هغه داسې په مصیبت کې مبتلا کړو. کم چې ستا نافرماني کوي، ستا سره شریکان جوړوي، ستا نه علاوه نور معبودان مني، الله تعالی هغه له داسې خوشحالي ورکړه. الله تعالی فرمایي خپلو فرشتو ته چې ای زما فرشتو، وګورئ چې ما په دې جنت کې د دې مسلمان دپاره کم محل تیار کړلی. کله چې فرشتې هلته وګوري چې د ده دا محل وویني، عالیشان محل، قیمتي محل چې الله تعالی د دپاره تیار کړی، پکې قسم قسم جواهرات لګېدلي دي، حورې غلمان پکې د ده دپاره ناست وي. الله تعالی فرشتو ته وایي آیا د ده دا مصیبت د دې خوشحالۍ نه زیات دی؟ فرشتې ورته وایي چې الله تعالی نه. بیا ورته دې کافر دپاره چې ما په دوزخ کې کومه سزا مقرر کړله، کوم ځای مې مقرر کړلی، تاسو دا وګورئ. کله چې د دوزخ هغه هیبتناک، هغه سخت عذاب د ده دپاره چې کوم تیار کړی شوی د فرشتې چې هغه وویني، الله تعالی ورته وایي د دې دنیا د خوشحالي دی د دې عذاب نه بچ کولی شي؟ فرشتې وایي ای الله، ستا په ذات دې زموږ قسمي، د دوی د دې دنیا د خوشحالي او د مسلمان د خفګان د آخرت د خوشحالۍ او د آخرت د دې سزا نه دا کم دي او هغه د دې نه 3 چنده 10 چنده اوچت دي. نو زما عزتمندو، الله تعالی موږ له په دنیا کې یو وخت راکړلی، یو موقع راکړې ده، په دې کې موږ باندې قسم قسم پریشانیانې مصیبتونه راځي. نو موږ له پکار دي چې موږ چغې د الله نه علاوه بل چاته ونه باسو، یا صبر تحمل کو، صبر اختیار کو، د الله تعالی نه د صبر ماده وغواړو. نو الله تعالی دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.